دا سونه اف ام پښتونخوا ډیرو ګرانو کتونکو اوریدونکو د پښتونخوا رنگونو سره زم تاسو قربه روخان یوسفزی امید لرم چې روز جوړ وي. ګرانو کتونکو اوریدونکو موږ د پښتونخوا په رنگونو کې هر ځلې دا هڅه کوو، کوشش کوو چې داسې یو موضوع راواخلو چې په هغې باندې زمونږ منورین خبرې وکړي او هغه موضوع داسې وي چې هغه د وخت یعنی د اثر ضرورت هم وي. نو زمونږ نننۍ موضوع چې کومه ده هغه دا د نړیوال ګلوبل کلچر چې څه ته وایي، کلتور چې څه ته وایي، دا چې کوم یو یلغار شروع دی د دغه نړیوال کلتور په رڼا کې په دې کې به څنګه کولی شو چې موږ خپل کلتور یا خپل ثقافت، خپل شناخت او خپل پیژندګلو چې کوم دی نو هغه وساتلی شو. په دې هکله موږ سره زموږ ډېر دوه نوموړي چې هغوی یعنې کلچرل اکټیویسټ هم دي او په دې باندې ډېر ژور نظر لري. په هغې کې زموږ د کوټې بلوچستان څخه ډېر زموږ نوموړی ډېر ښه خوږ شخصیت، شاعر، ادیب، نقاد، محقق، هغوی په دې باندې هم کار کړی دی او کار پې کوي او په دې نظر لري چیرې دا کم زمونږ دا نړیوال کلتور چې دی ګلوبل کلچر چې څه ته وایي، ځکه چې اوس دنیا خو د ګلوبل دغه نه موته، اوس خو خبره د ګلوبل ویلیج نه خبره راله ګلوبل هوم ته، نو یو کور شو دنیا. نو په دې به موږ سره ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې کوم دی نو هغه به موږ د ټلیفون په لیکه باندې اخلو. هغوی سره بیا زموږ بل ډېر نوموړی، ډېر تکړه، ډېر فعاله، متحرکه انسان، ډېر ښه شاعر، ادیب او محقق، نقاد او کلچر اکټیویسټ او وکیل هم دی، ایډوکیټ او د عوامي نشتل ګوند دی وخت کې د صوبې د کلتور سکتر هم دی صوبایي، ښاغلی اکبر هوتي ایډوکیټ. دا دواړه ښاغلي به موږ اورو او دوی نه به هم د دې نظر اخلو. تاسو کولی شئ چې تاسو موږ سره په دې موضوع زموږ مېلمنو سره موږ سره په دې نمبر 091-52-50-143 یعنې 091-5254-143 تاسو په دې باندې موږ سره تماس نیولی شئ، موږ سره رابطه کولی شئ، خبره کولی شئ، خپل لنډه خبره، لنډ تجویز یا مشوره هر څه چې وي نو موږ به هغې ته هرکلی وایو. نو په دې موضوع باندې څنګه چې ما ذکر وکړو چې د موږ دا چې کوم نړیوال کلچر دی او د هغه په کومو لارو را روان دی، په کوم او د هغې په موږ څه داسې ښه یا بد اثرات چې کوم دی نو زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژوند جواک باندې مرتب کیږي او اثرانداز کیږي. نو په دې باندې ما څنګه چې ما ذکر وکړو زموږ ډېر ښاغلی، ډېر محترم ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې کوم دی نو هغه به موږ د ټلیفون په لیکه باندې اخلو او هغوی سره به هم چې کوم هغوی سره په دې موضوع باندې خبرې کوو. څنګه چې ما ذکر وکړو زموږ ډېر نوموړی، ډېر ښه شاعر، ادیب، نقاد، خوږ انسان، خوږ شخصیت، هغوی په دې باندې ډېر لوی کار کړی دی او کوي، لګیا دي په دې موضوع د هغوی ډېر ژور نظر لري. نو له هر څه نه اول خو زه ډېر ګران ښاغلي ډاکټر لیاقت تابان صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه روښانه صوفزی صاحب، ستا او ستا د ملګرو چې په دې پروګرام کې مې ماته بلنه راکړه او خپل اورېدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب ستاسو مننه چې موږ له مو وخت راکړو او ځکه چې دا موضوع داسې وه چې موږ ګڼل او تاسو ماشاءالله په دې باندې یو نظر لرئ، نو زمونږ اوریدونکو کتونکو سره په دې موضوع تاسو لږه خبر وکړئ چې دا کم زمونږ اوس دنیا یا ګلوبل ویلیج نه خبره لاړه ګلوبل هوم ته، یو کور شو دنیا، او بیا دا هایبرډ او کلچر یا ګلوبل کلچر چې کوم دی او نړیوال کلتور چې څنګه په کومو لارو یا په موږ باندې راځي، په دې کې موږ لومبی خو موږ کتونکو اوریدونکو سره دا خبر ده کې چې دا داسې په غټو په کومو داسې لارو باندې چې کوم دی نو دا ځان ته لار وهي او راځي او د نورو کلتورونو یا د قومونو په کلتور باندې هغه یعنې اغېز کېږي. نو په دې کې مرا سره لږه خبره وکړه، ډېره مننه وي. ډېره مننه روښانه صوفزی صاحب.
د ویلو در حد پورې یا د جواب ویلو در حد پورې خدا اسانه ده چې زه د دې جواب ووایم صحیح لیکن په عملی توګه دا دومره مشکله دی هغه په دې جی. چې په څومره منظمه طریقه مهم. نړیوال کلتور زموږ خواته را روان دی جی جی په هغومره غیر منظمه توګه زموږ کام ولاړ دی هم. هر قوم چې یو وده کوي او ترقي کوي د هغه شاته یو ټینګ ټانک وي یو ادارې وي یو او. ریاست وي د هغه معاشي نظام وي اها موږ خپل ځان د دوی سره پرتله کوو نو موږ هیڅ هم نه لرو مهم. نړیوال کلتور نن سبا د درو لارو په ټوله نړۍ خپرېږي جی جی او د هغو درو لارو د دوی دا واضح موقف دغه دی د دوی هدف دغه دی چې د وړو قانونو کلتور ژبه او ثقافت هر څه له منځه یوسي جی جی دا درې لارې چې دي له رسنیو د میډیا له لارې دی او چې دوی میډیا کاروي د میډیا هغه که پرنټ میډیا دا که Electronic میډیا دا media. که نن سبا سوشل میډیا Social media. له لارې دوی خپل ثقافت په ټوله وړو قانونو باندې تپي سمه ده دویم دوی د جدید ټکنالوژي هم. کار اخلي کوم جدید ټکنالوژي چې راغلې ده د نیټ په شکل کې د کمپیوټر په شکل کې د لیپټاپ په شکل کې د موبایل په صورت کې او د ارتفیشل انټيليجنس چې کوم دا یا کوم دا دغه راواخو د هغه لارې دوی خپل کلتور خپروي جی جی درېمه چې کومه ده دوی نړیوال شراکتونه یا کمپنیان دي چې ها. هغه خپل مصنوعات خپل شان چې دي په دنیا باندې پلوري لکه امیزون سلو کمپیوټري اوزار سو الکترونیکس سو سافت سلو جی جی او د دوی یو مثال دی لکه مکډونالډ سو د دوی آه. خوراکونه سلو نتفلیکس سلو د دوی چې کوم مصنوعات دي د غوستانګو جی جی او پیزار چې کوم دي دا درې لارې دوی په دومره منظمه توګه باندې په نړۍ باندې تپي چې په هغو کې د دوی د معاشي ګټو سره سره مهم. د وړو قانونو کلتور ژبه او دود دستور دا له منځه دوی وړي ښه ډاکټر صاحب دا راته وایي چې د دې خدا تاسو چې کوم درې لارې یادې کړي نو ظاهره ده چې لکه د خوشحال بابا خبره چې یا کشتي د زورورو سره مکړه یا د دوی غوندې پیدا کړه مړوندونه او تاسو ذکر وکړو چې موږ هغه رنګ منظم هم نه یو نو دا خو زما په خیال چې بس د دې یو ضرورت هم جوړېږي خو د دې داسې دغه اشتراک سره څه مثبت څخه اغېز هم پرېوځي چې زموږ خوراک زموږ ژوند جواک نور څیزونه داسې یو بل سره د یو بل ناصر اخلي ژبه اخلي نورې لارې دي یا نو څه نظر لري په دې معنی مثبت شان په دې کې بیخي ډېر دي که موږ وغواړو جی. چې مثبت شان دغه دی چې موږ خپل ژبه جی موږ د ژبې کوم ادبي آثار چې کوم دي زموږ کلتوري کوم شان چې دي هغه موږ په دې کې خوندي کولی شو موږ د تجارت لارې پرانیستلی شو موږ جی. د زده کړې طریقې زده کولی شو د کمپیوټر کوم پروګرامونه چې دي هغه که موږ په خپله ژبه واړو خپل ماشومانو ته موږ خپل کلتور په نړیوالو خلکو پیژندلی شو موږ خپله د موسیقي د خپلې ژبې د ادب د ثقافت د هر شي ترویج کولی شو د دنیا نور خلکو ته یې ښکاره کولی شو موږ کوم ثقافتي نړیانې دغه چې کومې دي ودانۍ چې کومې دي میوزیم چې کوم دي زموږ قدرت کوم نړیوال آثار چې کوم دي زموږ هغه خوندي کولی شو موږ د نړۍ څخه ډېره زده کړه کولی شو خپله ژبه په نورو ژبو کې ژباړلی شو د نورو ژبو شان خپلې ژبې ته راوړلی شو موږ د هغو د کلچر مثبت شان ځان ته حاصلولی شو خپل ښه شان په هغو منلی شو پازیټیو طور کې وګورو نړیوال کلتور که څه هم موږ ته ډېر ګواښونه او چیلنجونه دي خو دغه هم دي چې موږ خپل منفي شان له منځه وړلی شو او د دوی مثبت شان ترلاسه کولی شو ډاکټر صاحب ځکه دا ما ځکه ووایي او تاسو څه ګڼئ ډاکټر صاحب په دې هم لکه زموږ اورېدونکو او کتونکو سره خبرو وکړي چې کلتور یا کلچر یا د هغې لاندې دغه مثال چې موږ ثقافت او دغه زموږ رسمونه رواجونه قدرونه روایات نور بلا څیزونه د ژوند جواک لکه مادي او غیر مادي دواړه دغه معنی نو دا ده چې لکه دا خو هم د وخت او د حالاتو د جغرافي سره ټکنالوژي سره د ژوند د بدلیدو سره نو آیا دا خو هم په دې کې بدلون راځي او ارتقا کوي یا پکې دغه خیرازه کېږي یا هر څه چې کېږي بهرحال خو لکه داسې منجمد څیز نه دی په ځای ولاړ څیز نه دی کلتور څه ګڼئ ستا سوال بالکل سمه ده چې د وخت سره هر شی ارتقا مومي بدلون کې راځي پرمختګ پکې کېږي جی جی دلته لانجه د موږ سره دغه ده لکه فرض یې که زموږ ژبه ده
دا وخت زموږ ژبه په ختمېدو ده، دا نه د نصاب ژبه ده، نه د بازار ژبه ده، نه د عدالت ژبه ده، نه زموږ د تجارت ژبه ده. نو زموږ ماشوم چې دا کومې ژبې زده کوي هغه په نورو ژبو کې د هغه د کلچر چې دی په یوه ژبه په انګریزي باندې دغه دی. نو یو خو زموږ ژبه روانه ده، بل چې زموږ د کلچر کم شان دي کرا کرا روان دي. کومې جامې چې دي زموږ جامې خلک اوس نه اغوندي، ځوانان چې دي په هغه شرمېږي سره. زموږ چې کوم پیزار دي هغه خلک نه اغوندي، نړیوال چې کم شان را روان دي. زموږ خپل خوراکونه چې کم دي هغه دوی نه کوي، د بازار چې کم شان را روان دي هغه روان دي. زموږ ښه جی هلو دا او ننګ چې کم دی مړانه چې کم دا شان چې دي چې نړیوال شان موږ سره ګورو نو زموږ د کلتور او پازیټیو شان دي، بلکې په ختمېدو باندې دي. دا ژبه د نصاب ژبه نسته، ستا کتاب دا وخت هېڅوک نه وایي، ستا ادب څوک نه دغه کوي. د هغه مخکې چې نړیوال کلچر کتابونه را روان دي، ښه کتابونه را روان دي، ستا کتاب نه په مکتب کې ویل کېږي، نه په سکول کې ویل کېږي، نه په بازار کې دی. هغه چې موبایل خلاص کړي هم انګریزي او نورې ژبې کې ویل کېږي سره، که ټلویزیون خلاص کړي هغه ویل کېږي. سکول له چې ولاړ شي د تک ټوله نصاب په هغه کې دی. بازار له چې ولاړ شي ژبه د بازار د بله یوه د مصنوعات ګده په نوره ژبه کې کېږي. نو دا یو ژبه ته واخله که موږ واخلو چې ستا ژبه د منځه ولاړه، یو قام چې دی په څلورو شان ولاړ وي، په ژبه باندې، په کلتور باندې ولاړ وي، په خپله سیمه باندې ولاړ وي او د هغو په وګړو باندې وي. چې ژبه او کلتور ستا د منځه ووتله بیا خو ستا خامش ناخت هم د مابینځه ځي. ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د دې درې لوی یعنی غټ لارې دي چې په هغه لارو باندې دا د نورو قومونو په ثقافتونو یا په کلچر باندې چې کوم دی نو هغه اغېز کوي او هلته لار ځان له پیدا کوي او هغه درې واړه څیزونه چې کوم دي نو هغه زما په خیال چې زمونږ خو بیخي په دې کې یو لار موږ سره موږ نه لرو، نه جدید انفارمیشن ټیکنالوژي، نه نور ټیکنالوژي لرو، نه چې کوم دی نو رسنۍ زموږ په لاسو کې دي، نه تجارت چې کوم دی نو څنګه چې تاسو ذکر وکړو. نو آیا څه کولی شو چې لکه داسې د دې اوس خو خدای را پیښه کړې ده وایي چې خدای چې چاته پیښه کړي نو ځان دې ورته میښه کړي، خو مطلب دا دی چې لکه د دې موجوده دغه نه چې کوم ګلوبل کلچر را روان دی یا د دې هغوی د خپل غرضونو دپاره، خو موږ لکه څه کولی شو زموږ لیکونکي، زموږ دانشوران، زموږ سیاستمدار، زموږ نور خلک، زموږ نوی نسل چې موږ دغه څیزونه داسې ځان ته په مثبت طریقې سره چې کوم دی نو دغه کو. آیا زه یو دوی سره یو بل سوال دغه کوم ډاکټر صاحب چې آیا زموږ په کلتور کې، زموږ په ژبه کې، زموږ په دغه کې داسې شیان شته دی چې هغه د دې ګلوبل کلچر برخه شي، څه شي او هغه هغې کې دومره اټریکشن او دومره طاقت یا دومره زړه راښکون شته؟ ډېره مننه. ستا د سوال دوې برخې دي. اول دغه دی چې آیا موږ په دې نړیوال کلتور کې د دوی مقابله کولی شو که نه. جی جی د هغه په اړه به زه دا ووایم چې زموږ لوی بدقسمتي دا ده چې افغانستان چې څه وخت سقوط کړی دی، دلته چې کوم نوی حکومت راغلی دی جی جی هغو زموږ کلتور او ژبې ته ډېر تاوان رسولی دی. بالکل هلته فرض کړه د نجونو په سکول ویلو، په مکتب ویلو باندې بندیز دی. نو چې ستا د آبادۍ نیمه حصه ته د تعلیم څه برخې کې یو بیا چې ستا په ژبه کې هلته کار نشي کېدی، ستا په موسیقۍ هلته بندیز دی، ستا کلتور دوی نه پرېږدي، خپل د عربو کلتور په موږ باندې کوي. نو د یو کلتور او د ژبې شاته چې یو منظم ریاست ولاړ نه وي هلته بیا ډېره ګرانه ده. دویم اختیار زموږ د سیاسي ګوندونو راځي چې سیاسي قوتو ته موږ ډېر اختیار ورکړی دی. اوس که سیاسي قوتونه صرف د پښتنو د په ژبه او کلتور ودرېږي چې موږ د دې حفاظت کوو، سیاسي نظریات دوی خپله خپروي، خو بدقسمتي دغه ده چې زموږ سیاسي ګوندونو په خپلو اپسو کې لاس و ګرېوان دي. په دوی کې داسې لیکوالان دغه کړي دي چې د یو بل څه کالي کاږي، داسې خبرې پسې کوي د صرف د سیاسي مفاداتو دپاره. په ژبه هغه نه راځي، په کلتور نه راځي، ستا په جغرافیا باندې چې کوم یرغل شروع دی، ستا کومه شتمنۍ چې کوم دي، ستا وسایل چې په څومره بې رحمانه توګه باندې نن سبا لوټ مار کې شروع دی، په هغه باندې دوی یو کېږي نه. نو د دې شاته یو تینک ټینک پکار وي چې په هغه کې ادیبان وي، معاشي پوهان وي، ساینسدانان وي، د تعلیم سره تړلي خلک وي. موږ ما تاسو ویل چې دومره غیر منظمه قوم چې موږ ادیبان یو څه نشو کولی، که وغواړو لیکوالان ښه ډرامې جوړولی شي، په دې اړه زموږ ثقافت خوندي کولی شي، کتابونه لیکلی شي، موږ سټیج ډرامې جوړولی شو، موږ د ځوانانو روزنه کولی شو، ثقافتي نندارې کولی شو، سټیج شو کولی شو، او سپین ږیري او ځوانان رامخته کولی شو، زنانې رامخته کولی شو چې د خپلې ژبې په اهمیت یې پوه کړو، د خپل ثقافت په اهمیت یې پوه کړو، او ماشومان موږ دغه کولی شو. موږ په
کمپیوټر کې داسې آنلاین پروګرامونه جوړولی شو چې د خپلې ژبې خدمت وکړي، د خپلې ژبې پروپیګیشن وکړي، پروپیګنډا وکړي سره. په بهر کې چې کم میشت خلک دي هغه څه آنلاین کورسونه موږ اخیستلی شو، جوړولی شو. یو خو دغه دی. دا جواب چې بالکل هر څه کېدلی شي، خو موږ څومره ډېر غیر منظم یو، دې زموږ سر نه دی خلاص چې زموږ ثقافت ژبه هر څه روان دي، موږ دې ته داسې چمتو نه یو. صحیح. دویم سوال ستا جواب دغه کېدلی شي چې آیا زموږ په ژبه کې دومره قوت شته که نه شته. زه هم چې ولې نه، یو ژبه چې 15,000 کلن تاریخ لري نو د هغې په مابینځ کې هر څه شته چې په افغانستان کې څه وخت ګورمنټ د ساینس ټولې ژبې که میډیکل وو که انجینیرینګ وو که زراعت ټوله په پښتو کې ویل کېدو. دا ژبه د ساینس هم ده، د میډیکل هم ده، د طب هم ده، د انجینیرینګ هم ده. زموږ په ادب کې دومره زور دی چې زموږ چې کوم که شاعري ده، که نثر دی، که ناولونه دي، که افسانې دي، موږ د نړیوال کلچر سره یې ښولی شو. زموږ میلمه پالنه، زموږ پښتو چې خپله یو قانون هم ده، یو ژبه هم ده. زموږ د جرګې سیسټم که ته راواخلې، زموږ خپل په علاقه کې دا په لیکو نو دا عدالتوب چې نن سبا په کلو کم کیسونه روان دي، یو کوچنۍ وړوکې جرګه هغه دغه حل کولی شي. زموږ میلمه پالنه ته ولاړ څه په ټوله نړۍ کې وټلان دي، شان دي، لیکن زموږ میلمه پالنه چې کوم دی یو داسې کلچر دی چې موږ د هغې وده کولی شو. په موږ کې بیا که راواخلې اشر د کلیوالو د یو بل سره مرسته په شریکه معنی موږ دومره ریچ کلچر لرو، دومره ریچ کلچر ژبه او ثقافت لرو چې موږ بالکل په نړۍ باندې تپلی ښه نه سو، په هغوی منلی هم سو او هغه زموږ شان د ځان کولی هم سو. ډاکټر صاحب لکه ما دا خبره ځکه وکړه چې نن د دنیا د قومونو د ترقۍ یا د پرمختګ پیمانه اشاریه بدله شوې په دې ده چې دا موږ د نړیوال کلتور خبره کوو، نو آیا بیا هغه قوم چې هغه په دغه نړیوال کلتور کې هغه پکې څومره خپله برخه اچولی شي او حصهدار جوړېدی شي؟ څنګه چې تاسو ذکر وکړو نو بیا زموږ په کلتور کې یا زموږ په ژبه کې زموږ د ژوند جواک په نورو ډېرو اړخونو کې داسې شیان شته، داسې روایات یا داسې قدرونه شته چې هغه که ټول نه وي نو لکه دغه نړیوال کلتور برخه جوړېدی شي، که هغه په هغوی ورته لږ په صحیح مثبت نظر وکتل څنګه چې ټول یو، ځکه چې دا کلچر خو یوازې یو ځای د یو قوم د یو دغه نشي پاتې کېدی، ظاهره ده چې دا بم ګلوبل کلچر وي، ګډوډېږي به سره امتزاج غونې وي. نو ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې داسې سیان موږ لرو چې هغه دنیا که موږ ته وګوري دغه څیزونو ته نو هغه ډېر یعنی مثبت او په کار راوستی شي. زه یو خبره بل اضافي کوم چې زموږ د خلکو په دا دغه دی چې د چا انګریزي زده وي نو هغه به بالکل خپل ژبه ساتلی شي یا دغه دی. موږ د نړیوال کلتور خبره دا واخلو، زموږ په ګاونډ کې ایران پروت دی. په ایران کې ته ورشه په حساب بیخي 2% کسان به هم نه کې پیدا چې هغه د فارسي علاوه په بله ژبه پوهېږي. صحیح. هغه خپل ژبه خپل کلتور تر اوسه هم ساتلی دی او په هغه کې پرمختګ کوي. غیر زموږ غټ مثال د چاینا دی. چاینا له موږ تللی ولو د طب د میډیکل کانفرنس په دغه د میډیکل کانفرنس کې سوای د یو سړي د چا انګریزي نه وایي زده، د هغو په خپله ژبه کې دومره زور دی چې هغه دا وخت ټوله نړۍ معاشي طور په ځان کې قبضه کړې ده. د جاپان مثال موږ راواخلو چې هغو خپل کلچر هم ساتلی دی، خپل ژبه هم ساتلی د معاشي طور هم ساتلی دی. د روس راواخله، د روس خپله ژبه د خپل کلچر دی. خپل یورپ راواخله چې په ټوله یورپ کې چې دی ګرد انګریزي نه ویل کېږي، سپین کې هسپانوي ویل کېږي، په جرمن کې جرمني ویل کېږي، په فرانس کې فرانسوي ویل کېږي. صرف هغه ملکونه چې برطانیا دي او امریکا دي، کومې ملکونه دوی خپل کالونۍ جوړې کړي دي لکه انډیا سو، پاکستان سو، سریلنکا او بنګلادیش، دلته دوی کوشش کړی دی چې د انګریزانو کلتور د انګریزي ژبه په موږ باندې وتپي. موږ که ټول نړیوال وګورو، هر چا چې د خپلې ژبې پالنه کړې ده، چا چې د خپل کلتور پالنه کړې ده او لګیا دي خپل کلتور پالي، خپل ژبه پالي، هغه هم پر معاشي پرمختګ کړی دي، تعلیمي پرمختګ یې کړی دی، معاشي پرمختګ یې کړی دی. نو دا خبره خو زه بالکل منلو ته تیار نه یم چې د چا په ژبې کې به دومره قوت نه وي. د هرې ژبې د هر کلتور شاته چې یو ریاست ولاړ، یو ملک ولاړ، یو قوم ولاړ وي، هغه کله هم پناه کېدلی نه شي. مګر چې چا خپله ژبه هېره کړله، زه به د سنسکرت مثال راواخلم چې پخوا دا د باچاهانو ژبه وله او اوس د هغو ویلو والا په نړۍ کې یو سړی نشته. نو په نړۍ کې چې کوم نیم ژبې ویل کېږي، په هغه کې اوس صرف څو سوه داسې دا چې دا د دې ژبې وګړي به پاتېږي، د دوی ژبه به پاتېږي او د دوی کلتور. او دا هغه قومونه دي چې منظم دي، خپل ټینک ټینک لري، د دې شاته د دوی یو منصوبه وي، یو پلانینګ وي او د دې شاته ریاست ولاړ وي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. لکه بس موږ تاسو خو د خپل کلینیک ټایم موږ ته یاد کړو، هغه ټایم موږ هم کمیټمنټ تاسو سره کړی دی. او مطلب دا دی چې د یو ژبې په شا ریاست ته یو ژبه سرکاري ژبه ني، د نصاب ژبه ني، د بازار ژبه ني، د روزګار ژبه ني، نو ظاهره ده چې هغه بیا پرمختګ نشي کولی. او چې هغه پرمختګ نشي کولی او هغه ژبه کې د روزګار او دغه سیان ني، دغه یعنی مفادات پکې ني هغه، نو دا ډیر ضروری ده. او بیا د موږ په ملک کې خو لکه خاص کر په پاکستان کې موږ خبرو کو چې د 13 ترمیم نه پس په کار دی چې صوبې یعنی هغه خپل ژبو ته چې کومې اکثریت ژبې دي یو صوبې یا دغه د قوم نو هغوی ته دغه مقام او مرتبه ورکولو ته په کار دي. نو تاسو موږ ته وخت راکړو ډاکټر صاحب، او ډېر قیمتي او ډېر علمي خبرې مو زموږ اورېدونکو کتونکو سره شریکې کړي. که ژوند که خیرې په دې موضوع به را سره بیا ډېر په تفصیل سره تاسو سره خبرې کوو، خو تاسو وایي چې زما لږ د کلینیک د ټایم مسله هم ده، نو موږ په دې وجه تاسو نور تکلیف کې نه اچو، زحمت نه درکوو. خوشحاله او آباد راته اوسئ. ډېره زیاته مننه. کور ودان ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. ګرانو کتونکو اورېدونکو، دا ښاغلی ډاکټر لیاقت تابان صاحب زمونږ د کوټې بلوچستان څخه چې ډاکټر هم دی، یعنی MBBS ډاکټر دی، او ورسره د ادب کلچر او په دې د خپلې ژبې تاریخ په دې ټولو اړخونو باندې د ډاکټر صاحب یو ډېر ښه جوور نظر دی او ډېره ښه مطالعه ده. موږ وختي په ابتدا کې هم دا خبره کړې وه چې تاسو کولی شئ چې په دې نننی موضوع که موږ سره څوک موږ ته څه ټلیفون کوئ، څه مشوره، نو تاسو 09152541143 09152541143 نو په دې تاسو موږ سره رابطه. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک جی د کوم ځای نه خبره کوئ؟ سید عبدالله شاه د بونیر نه. عبدالله شاه څنګه حال؟ خیر د ټیک ټاک یې؟ خیر تاسو خیر؟ مننه، خوشحاله اوسئ. څه ویل غواړئ، څه خبره کول غواړئ موږ سره زموږ اورېدونکو کتونکو سره موضوع مناسبت سره؟ سرجي پروګرام د سره له مدارک نکالو کړ. ها او موضوع څه باره کې ده؟ زه به ستا موضوع نه ده اورېدل، نو تا چې دا ټلیفون وکړو موږ دې دومره یاد کړو، نو بس الله دې خوشحال لره. ګرانو کتونکو اورېدونکو، عبدالله شاه د بونیر نه ټلیفون کړو، خو هغه د پروګرام لکه دې دومره مینه وکړه چې پروګرام خو نه اورېدلی، خو بهرحال زموږ دا پروګرام هغه دومره خوښ دی چې هغه ډایرکټ چې کوم دی نو موږ یاد کړو، موږ یې مننه کوو. خوشحاله او آباد دې راته وشي. هلو السلام علیکم. نو تاسو کولی شئ موږ وختي ذکر وکړو. اوس خبره داسې ده چې موږ زموږ څنګه چې ما ذکر وکړو موږ سره په دې موضوع باندې زمونږ بل ډېر ښاغلی شاعر، ادیب، محقق، نقاد، وکیل او کلچرل اکټیویسټ چې کوم دی نو هغه عملي طورم هغه موږ سره اکبروتی ایډوکیټ هغوی نظر به ومخلو. او ظاهره ده چې دا د ګلوبل کلچر موږ خبره کوو، نو د ګلوبل کلچر چې کوم دی نو ګوره که تاسو موږ وګورو نو دا په دنیا کې ډېر لکه څیزونه داسې اشتراک پیدا کو، یعنی خوراک ته وګورئ، جامې جوړې ته وګورئ، نور د ژوند جواک دغه ته وګورئ، تیرولو انداز چې کوم دی نو دا بیخي یعنی هغه په ځای ولاړ ځکه څیز نه دی چې دا د یو بل نه اثر اخلي. نو خو په د دې اثر داسې اخیستل پکار دی چې نه مطلب دا دی چې هغه د حمزه بابا یو شعر دی چې جام دې نه وي زاړه شراب پکار دی، په تازه بندش کې زوړ مضمون پکار دی، او وینه د ننني تهذیب د ښه ده خو جوهر پې د ساده پرون پکار دی. د مطلب دا دی چې لکه موږ د دغه نړیوال کلتور چې کوم دی نو که موږ برخه جوړېدل غواړو نو پکار دا دی چې موږ دا چې کوم د هغه جدید ټکنالوژي دا نور وسایل دي، نور څیزونه دي چې دا موږ یعنی پکار راولو او د هغې نه کار واخلو. نو ګلوبل کلچر چې کوم دی نو دا داسې دی چې زه لږ په دې مختلفو خبره کوم. اکبروتی موږ په لاین شي نغونه بیا دغه کوو چې دا د کلچر نه یا زمونږ د ثقافت نه مراد چې کوم دی د یو مخصوصي ټولنې د یو قوم یا ډلې عقیدې وي، روایات دي، رسمونه، رواجونه، قدرونه او اخلاق، دې کې ډېر څیزونه راځي. د ژوند د تېرولو هغه چا خبره د ژوند د پیدایش نه ولې تر مرګه پورې چې زمونږ کوم
یو سلسله ده د یو ټولنې یو معاشرې دا ټول زمونږ کلچر دی. په دې کې بیا مادي کلچر چې څنګه دی زمونږ آلات او اوزار زمونږ نور د داسې څیزونه چې دا زمونږ هغه مادي دغه چې کوم دی نو د هغې نمایندګي کوي. او بل اړخ ته بیا غیر مادي چې کوم دی نو هغه هم څیزونه دي چې په هغې کې زمونږ هغه څنګه چې ما ذکر وکړو زمونږ اخلاق دي، روایات دي، زمونږ یو نور بلا داسې خبرې دي. مثلا موږ چې مشر راشي نو موږ پاس ولا موږ د مشر په کټ کې د مشر چې کوم دی نو سر ته نه کینو، موږ لنګې ته کینو. دا زمونږ د زنانو احترام، ماشومانو، دا ټول څیزونه زمونږ داسې دي. یا تر دې پورې چې زمونږ لکه دا د جرګې زمونږ په جنگ جګړه کې په دشمنۍ کې چې کوم دی نو هلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اکبروتی خبر کوم. او په خیر اکبر کو ته څنګه حال جی؟ متاسو کال لاغو خو بزل ته مشو په دا کې ومنه بیا ورپسې ما وکړو. او زبردست. دا موږ د تکالو کو کوم د تکال کو سم چې څنګه تاسو خوخي. نه تاسو دغه موږ نه کوو، خرچه نه کوو، تاسو لکال درلو. ها مننه، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ. او ولته اکبروتی صاحب شکر دې موږ سره په لاین شو، لکه هغوی نن یو غټ څه پروګرام دی په هغې کې دغه هم دي، بیزي هم دي. نو څنګه چې ما د هغوی ذکر وکړو وختي چې دا موږ سره زموږ په ملګرو کې اگر چې زموږ په کشرانو کې دی، خو ماشاءالله چې په دې سیزونو کې هغه چې کوم دی نو ډېر اکبروتی چې کوم دی هغه زمونږ نه په دې شي باندې زیات دغه په دې چې هغه ماشاءالله په دې باندې ډېر کار کړی دی. کوي په اکبروتی صاحب ته په خیر علي وایو په پروګرام کې. ډېره مهرباني ستاسو د کور وداني روخان صاحب، تاسو ښه. خیر ډاکټر صاحب موږ ستاسو مننه کوو چې په دې دومره موږ ته پته ده ستاسو د سرګرمو او د مصروفیت چې نن خو ستاسو ډېر غټ مصروفیت دی، د ګوند یو غټه پروګرام دی او نو هغې نه او نو هلته کې خو تاسو بیا مننه چې خو چونکې هغې کې موږ له هم پته هغه جرنلسټک نقطه نظر سره چې دا پروګرام به چې تر وروسته په کلاره شروع کېږي، خو تاسو بیا مننه چې موږ له موخه راکړو. ډاکټر صاحب موږ موضوع چې کومه ده نو هغه دا چې دا نړیوال کلتور یا ګلوبل کلچر دا چې کوم دغه دی ډاکټر لیاقت تابان صاحب سره مې په خبرې وکړي. خو لکه دا خو ظاهره ده چې یو حقیقت دی، یو څیز بس راغلی هم دی او را روان هم دی او راځي به هم. مطلب چې ځکه چې هغه د کومو لارو راځي او هغې سره کوم دغه دي نو هغه خو د هغې خو مخنیوی هم نه دی په کار. مطلب دا دی چې دا خو د دنیا سم یو بل نه څیزونه اخلي. خو بیا هم تاسو څه ګڼئ چې لکه موږ څه کولی شو چې داسې خپل کلتور په دغه کې چې کوم دی نو برخه واچوو، یا دغه خپل کلتور چې کوم زمونږ مثبت اړخونه دي، قدرونه دي، هغه څنګه چې کوم دی نو موږ محفوظ وساتو د هغې دغه وکړو. ډېره مننه روخان صاحب. نن چې ستاسو کوم ټاپک دی په هغې خو زما چې کوم سر خلاصېږي نو هغه دا دی چې یو خوا ګلوبلایزیشن دی، یعنې ګلوبل کلچر دی، او بیا په هغې کې زمونږ چې کوم خپل کلچر دی نو د هغې ساتنه به څنګه کېږي. نو د ګلوبل کلچر فایدې هم شته او نقصانات هم شته، میرټس او ډیمیرټس دواړه شته. میرټس دا دي چې په ګلوبل کلچر کې موږ کوم ډېر څیزونه دي، ډېر مسایل چې دي نو هغې ته زموږ لاسرسي وشوه، موږ په ډېرو څیزونو باندې پوه شو. په هغې کې زموږ وومن امپاورمنټ ته توجه پیدا شوه، زموږ چې نو پیس طرف ته توجه پیدا شوه، موږ جدید ټکنالوژۍ ته لاس ورسېده. خو په دې کې د دې ډیمیرټس چې کوم دي نو هغه دا دی چې موږ ته یو ثقافتي الجن کې هم گیر شو. په یو ثقافتي الجن کې په دې معنی باندې چې موږ کنفیوژن ته لړو چې را اوس موږ په کوم طرف باندې لړ شو. نو د دې دپاره خبره دا ده چې موږ به بیا څه څیزونه به اخلو، څه به پرېږدو. زموږ په کلچر کې چې کوم داسې څیزونه دي چې هغه زموږ د انساني پرمختګ دپاره هغه ټیک نه دي، دا به موږ پرېږدو ځکه چې کلچر خو قابل تغیر عمل دی که نه، دا خو بدلېدی شي. او څه څیزونه چې د ګلوبل کلچر دي او هغه موږ دپاره ښه دي نو به ترې موږ اخلو، هغه به موږ خپلو او موږ د دغې څیزونو نه بچ کېدی هم اوس نه شو. به موږ ډېر په خنده پیشانۍ باندې یعنې
پرون تندي باندې به مونږه قبلو نو په داسې حال کې خو دا خو ماته تاسو د یو انفرادي توګه باندې خبرو کړو دا سيزونه به کوي څوک دا سيزونه په بنیادی توګه مونږ له با چې زمون کم سټیټ یا زمون کم ملک ته یا پاره کې کوم ادارې جوړې دي نو دا مواقع دا اپورچونټیز باغی مونږ لرا کوي صحیح ځکه چې هر ملک غواړي چې داغه جبا داغه کلچر داغه چې کوم روایت دي داغه چې کوم سيزونه دي هغه یو خدای چې هغه ژوندیم پاتې شي او دویمه خبردار چې هغه پرمختګ هم وکړي او هغه په جهان کې مخکار شي نمایش شي نو دا په ولسی سطح باندې خو ممکن ده خو د ولسی سطح نه زیات تر د په حکومتي سطح او په ریاستي توګه باندې چې دا ممکن ده نو زه په دې نظر دې ته ګورم چې بیا موږ دا خو ما عمومي خبرو کړه او چې خصوصي خبره کوم نه دا خو بیا زمونږ لکه پښتون کلچر دی د پښتون کلچر مونږ ځان له ډېر لوی مسلو سره مخ یو او پکار دا چې د پښتون کلچر په حواله باندې چې زمونږ ریاست کې بیا زمونږ یو فیډریټیک یونټ دی او په فیډریټیک یونټ کې بیا د آئین په توګه زمونږ خپل ادارې دي او هغه ادارې چې نو په دې لړ کې خپل کردار ادا کولی شي بالکل ځکه چې تاسو څنګه خبرو کا اکبروتی سیم نو دا کلچر چې کوم را روان دی هغه ارسه دا وی په لاسو کې دي کنه او ظاهر ده چې دغه ارسه په مونږه سره انداز کیږي ځکه چې مونږ خو نه لرو او نو د دې لپاره په کار دادی چې لکه اوس یو سیس خواسم راغله یا را روان دي نو څنګه چې تاسو خبرو کو چې دا د دې لپاره د ریاست هم ذمہ داری ده یا د نورو اداروم چې کوم دي نو دا ذمہ داری جوړیږي چې مونږه دا خپل ځکه او تاسو خبرو کو ځکه دا چې د اوس موږ ګوره که تاسو ګورئ اکبروتی صاحب لکه د ژبو یو بل سره اشتراک ټیکنالوژي خوراک سکاک لباس کړوړو د زمونږ هغه دغه فن تعمیر بلا سيزونو باندې موږ یو بل بالکل کنه یو بل پالوکو یو بل چې نو داغي تقلید هم کو پاره کې او تقلید هم کو او مطلب دا چې داسې لکه څنګه چې دا خو یو امتزاجي غوني یو مشترک کلچر روان دی جوړ دی په دې کې د نور کوم کنه نو آیا منګه سکول شو چې پنګ په خپل حصہ واچو آیا ما دا سوال د ډاکټر سیم نوم کړو چې آیا زمونږ په کلچر کې زمونږ په د نور دغه خو موږ سره سیم چې کوم داسې نشته آلات او اوزار لکه ټیکنالوژي خبره چې موږ کوو جدید هتیار چې ستوي جدید دغه خو بهرحال لکه زمونږ په کلچر کې یا زمونږ په دې جغرافیه کې یا زمونږ په ژوند جوړ کې زمونږ په ژبه کې داسې سيزونه شته چې هغه د ګلوبل کلچر ایسه جوړ شي برخه جوړ شي او ډېر ښه سوال مو کو ډېر ګران سوال مو ګورو خان صاحب ځکه چې دا پیچیده او ګران سوال په دې بنیاد ز غنم چې ته په ګلوبل کلچر کې ځان ورننه باسي نو پکاردار چې تاسو سره د هغې د مقابله ټیکنالوژي تاسو سره د په ډیجیټل فارم کې توردن نه نو تاسو ماته وایي ز په خپل بوس په دې تاسو په دې سوال کې او سوال کوم چې آیا موږ په دغه سیالي کې شامل یو یا منګه په د قوم په هیڅ باندې یا چې دینو دغه په هیڅ باندې موږ څومره سکړی دي موږ خو د 1300 کالو راسي په حالت جنگ کې په حالت دفاع کې یعنی زمونږ جغرافیایي مسله دا د چې موږ کده سنټرل ایشیا نه خلک راغلي دي خو موږ د خپل دفاع کړل کده بری سیر نه داسې تری زی په دروازه کې پروتم کنه نو په دې وجه باندې نه چاپریخم او نه په خپلم سکړی دي مته همیشه موږ دفاعي پوزیشن کې په دفاعي کې پوزیشن کې یو بس موږ ته خو دغه شیره په غاړه دي په دې کې خو موږ څه کنټریبیوشن نشته صفه درته زه دې خبره اعتراف کوم کنټریبیوشن خو په ګلوبل کلچر کې نشته البته د ګلوبل کلچر نه موږ ساغستی شو صحیح لکه په کار خو د ګیو ان ټیک خبره وا زه خو سن شم ورکول ټیکینګ کول شم یعنی زبا اخلم نو په کار دا چې مونږ لکه پاغه کې داغه چې کوم خ اړخونه دی هغه مونږ واخلو او هغه چې دی هغه مونږ په د خپل اجتماعي جون جوګ د لپاره استعمال کو نو دا به زمونږ لپاره خبري او تاسو لکه دا سوال ما زکه کو دا خبره چې مطلب دا چې آیا زمونږ سره لکه مثال مونږ د غیر مادي دغه ته چې بیا زو کلچر ته زو یا مثلا زمونږ اوس لکه ځنې روایت داسې دي د جرګه زمونږ یو سیدرا روان بالکل ډیسپیوټ ریزولوشن لپاره جرګه زمونږ یو بهترین دغه بالکل او نو دا یا دا زمونږ لکه زمونږ داسې خوراکونه یا زمونږ داسې د نور
داسې څه په دې باندې تحقیق پکار دی چې هغه لکه هغې کې دومره هغه اټریکشن وي چې هغه د دغه ګلوبل کلچر چې کوم دی نو هغوی مجبور شي یا دغه شي چې هغه د هغوی خپله برخه جوړه کړي. بالکل دا تاسو خو سوال وکړو لکه زمونږ اوس چې کومه جرګه ده نو دا زمونږ د ډیسپیوټ ریزولوشن یو قسم دی چې هغه مونږ کینو د عدالتونو نه بار آوټساید د کورټ مونږ کینو مونږ یو جرګه وکړو دا زمونږ چې دی نو د غیر مادي فولکلور یو اهم جز دی. بیا چې تاسو کم د روایتي خوراکونو یا د جامې جوړې خبرو وکړه دا زمونږ یو زمونږ ټریډیشنل ډریسز دي او بل زمونږ چې دی نو کوزین ورته مونږ وایو. زمونږ کوزین دا اصلیت او د مثال په توګه باندې زه خپل غني یادوم. زه چې د غني جوس وباسم او د دې فود پروسیسینګ وکم نو دا د ملټي نېشنل کمپنیو د خو ډرینکس چې نو مقابله کولی شي. یا که زه مثال په تور خپل ګوړه چې دغه برانډز کم او هغه چې دنو زه پیک کوم او دغه خپل برانډ او دغه خپل حساب کتاب برابر کوم نو دا د ډیر خو سيزونو مقابله کولی شي. یا زه د ګوړې شربت چې دغه فود پروسیسینګ وکم فود پروسیسینګ او هغه چې دنو زه دغه نه انډستری جوړه کوم نو هغه په زما ګلوبل کلچر کې یو بنیادی نقطه دې دا بیا مونږ روخان سے کلچر انډستری چې زمونږ کومه د صنعتي ثقافتي صنعت چې کوم دی نو زمونږ ثقافتي صنعت کې اوس هم دومره جان لرو چې دا زمونږ چې کوم بین الاقوامي یا بین المللي کوم مارکیټ دی دغه کې خپل یو حیثیت پیدا کی. بالکل لکه ستاسو ځکه که موږ دا وګورو او تی صاحب چې بعضې موږ په د یوروپ امریکا او یا داسې نورو قومونو کې وګورو نو اکثر زموږ دا ځینې خلک چې کوم دی مثال د دې ځای موږ به د دغه حساب کړو لکه دا د چترالیټو پیچ ورته موږ وایو. زموږ لباس بعضې چې کوم دی د زنانو سلامپور شال زموږ د سواد زموږ د رزړو خامتا لکه دا ټول زموږ د خامتا شوه یا زموږ د صادرونه شول یا سپلای شوې زموږ د 400 بالکل نو دې سيزونو کې لکه زموږ دومره دغه شته چې مثال هغه مونږه خدا ده چې تاسو خبره چې هغې د پاره هم چې کوم دی نو خپل بیا د تجارت هغې د پاره به مونږ له چې دی نو دا به مونږ له حکومت د اپارچونټیز راکوي مونږ ته به هیلپ ډیسک جوړوي مونږ له به ایکسپرټ راکوي ای به خپل هنرمندان چې دی نو دا به ټرین کوي دا به پوهوي دي له به د کارخانې د جوړولو چې دی نو مواقع ورکوي دي له به قرضې ورکوي دي ته به ټیکسونه معاف کوي نو علي به زه په ګلوبل کلچر کې چې دی نو ورداخلېږم او زه به مقابله وکړم نو چې دلته ماته ټیکس نه کیږي ماته بجلی نشته ماته چې نو اپارچونټیز نشته ماته د سرکار د طرف نه زه خپل کلچر انډستری څنګه چې نه ډیولپ کوم نو دا چیلنجز دي دا بالکل نورم بلا چیلنجز دي په دې موږ خبره کوو نو خبره به وګديږي نورم د نور اړخونو نن په موږ زموږ په کلچر چې کم لکه گزارونه کیږي یا مخنیوي کیږي لارې نیول کیږي هغه ځان ته یو موضوع د بهرحال د دې دومره مصروفیت او د دومره دغه باوجود تاسو موږ له وخت راکوو تاسو دغه زموږ په نظر کې دی تاسو چې کوم اوس پروګرام دی نو بهرحال بیا موږ تاسو یو جهان مننه کوو چې موږ له وخت راکوو دومره زبردست خبرې قیمتي خبرې موږ اوریدونکو کوو ډېر مهرباني روخان صاحب ډېر خوشاله او آباد راته اوسئ ډېره مننه السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو دا ښاغلی اکبروتي چې هغه هم په دې باندې خبره وکړه حقیقت دا دی څنګه چې ما وختي په ابتدا کې دغه وکړه چې یاره خوشحال بابا یو بل شعر راشو خوشحال بابا وایي چې ژوند چې عمر د څارویو سره تیر وي چې عمر د څارویو سره تیر وي زیست روزګار د هغو هم په هغه څیر وي نو چې څنګه زمونږ ژوند دی څنګه زمونږ ذریعه معاش دی زمونږ ذرایع آمدن دي دا ټول شیزونه څنګه دي نو ظاهره ده چې موږ به هماغه شان یو زمونږ ذهني سطح به هماغه شان وي زمونږ پوهه به هماغه شان وي نو پکار دا دی چې موږ د خپل کلتور دا دنیا ته په داسې شکل کې وښو چې د دې چې کوم مثبت اړخونه دي ښه اړخونه دي او ظاهره ده چې ثقافت یا کلچر په ځای ولاړ نه دی لکه د نن 100 کاله مخکې یا که زه تاسو ته خپل ووایم چې زمونږ په وړوکوالي کې زمونږ ماحول څنګه او زمونږ ژوند ځواک څنګه او جامه جوړه مو څنګه وه خوراکونه مو څنګه او د ژوند د تېرولو انداز مو څنګه اوس هغه بالکل چې کوم دی نو بدل شو که د نن 100 کاله مخکې څوک وفات شوي هغه اوس مو راواز شو چې دا صرف موبایل وویني کمپیوټر وګوري دا ټول څیزونه وینو نو حیران به شي دا خو څه څه بله دنیا ده ظاهره ده چې دا څیزونه به وخت سره بدلیږي خو د دغه بدلېدو سره چې کوم دی نو پکار دا دی چې موږ هغه رنګ بدل نه شو چې موږ بیخي خپل ثقافت او خپل شناخت چې کوم دی نو وبایلو ګرانو کتونکو اوریدونکو موږ وختي هم دا ذکر کړو چې تاسو موږ ته څوک کال کوئ نو 091154014 09152544143 نو د موضوع حوالې سره د پروګرام حوالې سره تاسو موږ سره خپل رائے
شریکولی شئ، موږ به ورته هرکلی وایو او پروګرام به ستاسو په دغه مشورو او ستاسو په تجویزونو باندې چې کوم دی نو خپله کېږي او موږ به کوشش کوو چې داسې موضوع او په هغې باندې د هغې چې کوم ماهرین دي ښه پوهه پرې لري هغوی پرې د هغوی رایې واخلو، د هغوی علم چې کوم دی د هغوی معلومات تاسو سره شریک کو. هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک جی او د کوم ځای نه مو کال وکړو مهرباني؟ عصمت علي کینټ نه سر. عصمت علي کینټ نه. کینټ کینټ پېښور کینټ. ښه پېښور کې عصمت علي ښه جوړې په خیر شکر دې تاسو ښه کور کې خیر دی بچی. د الله لوی کرم دی کلاري ده او څه ویل غواړئ د پروګرام حوالې سره تاسو موضوع؟ سر که یوه خبره راغله یاده کړه، موږ کلي کې یو سړی و جی جی هغه نه موږ پوښتنه وکړه چې دا بچی کومه ډېره مړه غر ته ویلو چې پاکستان. ما ورته وکړو چې پاکستان څنګه موړ دی، امریکا مړی ده نورې مړ چې نه پاکستان اوسه پورې ورک نه شله. هر یو سړی خپله موره کوي خو یا ورک نه شي. صحیح. نو پاکستان به صحیح مړه بس دا چې حالات یې کنه چې الله خیر وکړي، الله دې خیر وکړي او بس پکار دا دی چې موږ د اتفاق د اتحاد او د یووالي د موږ یو دا خاوره ده دا ملک ته موږ یو خلک یو او دنیا ته موږ داسې د امن پیغام او د اتفاق او د ورورولۍ د اتحاد یو پیغام ورکو دنیا ته. بالکل سر بالکل. الله مو خله را خوشحاله اوسئ مهرباني. چې کله تا پروګرام شروع شي که نه جی 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 نو زه ورته ماښامونه ناستم کوم ټایم تا پروګرام شروع شي نور زه ډېره نه اورم خو تا ډېره مطلب بله خبرې په خولې چې پوهېدم دی جی جی نو به زه دا یم چې تا نه الله ډېره د خوشحالي او زندګي درکړه. امین. سره ستاسو. امین. مرګ مې خو څه بروسه نشته خو تا نه الله ډېره د خوشحالي او ډېره مننه. الله دې بس موږ او تاسو دا ټولو خوشحالۍ نصیب کړي. الله دې موږ مو هر ټایم تا ته غلون ته ډېره مننه. نمانځه شم به تا ته دا وو ښاد او آباد اوسئ. ډېره مننه. السلام علیکم. اګرانو کتونکو اورېدونکو دا زموږ د کینټ نه یو مینه وال. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلو هلو आवाज درځي؟ او جی راځي. څوک او د کوم ځای نه مو کال کړی؟ مننه. حاجي روخان صاحب ښه یې؟ خیر ده مهرباني. واقف خان نه بټبېرې نه. ښه واقف خان وایي خیر دی ټیک ټاک یې؟ خوشحاله اوسې. په دغسې پروګرامونه راوړئ نو زموږ لکه پیلم کې پکې که نه. ډېره مهرباني. بس دا ستاسو مینه ده او ستاسو ډاډ او ستاسو دا دغه چې موږ سره وي شاباسې چې تاسو سره موږ له ملا ټپوئ که نه نو موږ دله بیا په غرم ورځو. او چې خوشحاله اوسې لکه موږ پروګرام اورو هر ځل اورو که نه. صحیح. او نو ما ویل دا خبره ما کوله که نه جی 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 چې موږ خو هر چا له لاس ورکوو که نه په حیثیت د پښتون که نه. واو خو موږ له څوک لاس نه راکړي. بس دا مسله خو هم دلته خرابه ده که نه. موږ له هېچا نه د وفا امتحان وانغېستو. دا خلک موږ نه ولې بیا امتحان اخلي. او ما دلته زموږ علاقه کې یو شاعر دی هغه وایي لاس راکړه خیالمند نه. ما ویل ولې نه؟ زه خو همدردي د غرونو پېژنم. واه. نو داسې دا چې لکه موږ هر چا له لاس ورکوو هغوی د لاس په ځای بیا مطلب دی موږ له لستوڼی راکوي. انشاءالله چې بس موږ اخلاص وي او زموږ دغه وي نو دا الله تعالی ته هم ښکاري او انشاءالله چې زموږ کې اخلاص وي او دا جذبه وي نو که موږ نه څوک لاس راکاږي نو موږ به نشي راکوي. بس موږ له به الله تعالی خپل لاس راکوي او ستاسو د کال کولو ډېره مننه چې موږ یاد کړو. ما صرف یو خبره بله کوله. جی 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 ما ویل چې زموږ په پښتونخوا ته ډېر زیان پار لحاظ کې رسېدلی. موږ وایو چې مرکزي حکومت ته دا غواړو چې زموږ د فوټبال سره لکه ښه وي که نه نو زموږ او چې په موږ لغونې نظر وکړي. تاسو یو خبره وکړه چې موږ به هر خلکو ته دا وښیو چې موږ یو که نه. بالکل موږ به دا ښیو خو دا مشران به لومبی مخکې کېږي موږ له به لاس راکوي. موږ به دې له لاس ورکول نه زموږ ملک دی. موږ به په ملک په سر سره کې به موږ لاس کوو لکه زموږ دا به څوک کوي موږ به کوو انشاءالله. الله دې بس موږ له پوه هم راکړي او الله دې په موږ کې دغه مینه او دغه جذبه او دغه احساس راژوندی ساتي. تاسو کال وکړو ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. السلام علیکم. ګرانو کتونکو اورېدونکو دا د بډبیر نه زموږ یو مینهوال او ډېره ښه خبرې وکړې. بهرحال انشاءالله که ژوند او خیر نو دا موضوع داسې ده په دې ډېرې خبرې کېدی شي خو چونکې زموږ د پروګرام وخت هم چې کوم دی نو هغه سر ته رسېدو والا دی. که ژوند نو انشاءالله د یو بلې دغه رنګ مهمې موضوع سره به بیا تاسو سره د پښتونخوا په رنګونو کې مخامخ کېږو او تر هغې د نه اجازت غواړو. د لوی الله په امان د ځان ډېر خیال ساتئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ.